د تور زړې د زړ زړې چې څوک مریضي صورت بینه د دوزل ولي کې وایي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره. دا صورت دوزل به ولي کې یو ځل به تعویذ ساز کې غاړه کې به واچ، یو ځل به د سې په پین ولي کې وګو کې به واچ او وګو سکي او درې ځل به صورت بینه په ځانم به په دې به لګي ورته پاس د ټیسټ کوا الله به ټول زړې زړې ختم کړي. زموږ زلژوب څخه بلوچستان راغلی وو، کینسر مریضو د غاړې د ډاکټرانو نه علاج کړی د درېیم پېره د چې راځو الحمدلله ډېره فایده ورسره کړې ده. پرون سټي سکین کړی پېره په آخري سټیج کې او پرون په اولنۍ سټیج کې انشاءالله امید دی چې الله ماشاءالله دا د قرآن طاقت ویلی درېیم سټیج نه څو دمه شوي؟ درې دمه دا درېیم دی. درېیم دم له راغلی دی، دوه دمو سره ده او دویم سټیج نه اول سټیج ته راغلی. الله دې نور هم شفای کامله دې له درکړي. دا ملګري تاسو مخامخ ماشاءالله دا یعنې شلم او ورځ ده چې په دې ماشوم باندې چپه نه ده راغلې، دا دم شوی دی. ښه الله دې ته نور هم شفا ورکړي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. فیضانو مونږه الله پاک د دې دم په دغه باندې موضوع باندې دا دم موږ د دوه درېو کالونه کوو او الحمدلله دوه درې د مخکې نه کوو، خو دوه درې کاله نه پس چې کوم دی بیمارانو ته دا خبره هر چا ته رسېدلې ده. بیا کې موږ کال له لاړو، اوس د کال نه رالو الحمدلله دا بیماران دي. موږ یې د قرآن په ذریعه باندې دمو د خپل حضراتو اکابرینو چې کوم اجازې موږ له راکړې وې، سخت نه سخت د کینسر مریضان، د شوګر، د فالج، دا ټول الله پاک ښه کړل. باقاعده د هغې چې کوم دی هغه د پاکستان په هر ګوټ کې زموږ د دم نغه شته دی، څومره خلک موږ دم کړی دی، دا د الله د طرفه موږ ته یو نعمت دی. او الله جل شانو کوم څیزونه چې الله او د الله رسول یاد کړي دي هغه له دمو په هغې باندې خلکو له الله شفا ورکوي. او زموږ دغه موږ وایو چې چاته شفا میلاو شي او موږ له دعا وکړي او دغه چې کوم دی موږ او د کومه طریقه بیانو د هر دمګري خپل لغی شکرانه یې زموږ د دم شکرانه دا 4 میاشتې په تبلیغ کې نغ لګول دي. او الحمدلله د دغې برکت څخه الله ډېر خلک ښه کړل. سخت نه سخت بیمار د دنیا په ګوټ ګوټ کې الحمدلله خلک رالل او موږ دم کړل او الله جل شانو له شفا ورکړل. د روحاني علاج په دغه باندې چې کوم دی د قرآن او د حدیثو او کوم بزرګانو موږ له دغه اجازې راکړي دي د هغې سې دمو او الله له شفا ورکوي. دغه کلونجي شهد زیتون تیل چې الله او د الله رسول دغه قرآن حدیث کې صفت شوی دی، په دغې باندې په لکونو روپۍ باندې چې کوم دی دوایانې خوړلي الله له چې کوم دی په دې باندې شفا ورکوي. شفا خو د الله په لاس کې ده. موږ له دې حده پورې راغلي دي چې هغوی نه بلکل چې کوم دی هغوی ته دا ویلي چې تاسو کور ته لاړ شئ ستاسو علاج نه کېږي. الحمدلله په دې خپلو سترګو باندې موږ ولیدل او تاسو به هم وینئ چې الله پاک هغوی چې کوم دی هغوی ته صحت ورکړي. په دې ټولو هسپتالونو کې موږ ګرځېدلي، شوکت خانم دی او کوم میمن دی د کراچۍ لیاقت ضیاءالدین دی، ټول هغه ته موږ تللي بیمارانو له الله پاک چې کوم دی موږ په خپلو سترګو لیدلي دي چې الله ته شفا ورکړي. موږ خپل اډرس چې کوم دی د مومند ایجنسۍ خو د رابطې نه بغیر چې کوم دی راتګ نه دی پکار. زموږ رابطې نمبر دی چې هغه میلاوېده موږ ورته وایي چې هغه نه میلاوېده بیا چې کوم دی تکلیف نه دی کول پکار چې داسې را روان شوي. 0343 94 93 562 0343 94 52 813 دا 2 نمبر دي. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ دنیا کے ہر یو کاروبار یو طریقہ یو لین دین کله خلک چلی او دغه اصل دنیا دی واغې کې اخلاص مندي او واغې کې صفاتونه نو الله رب عزت آکار د دنیا کې په مخکې بوزي او د الله رب عزت مخلوق ته دغه ډېر فائدې متويږي. نو د مولانا صاحب د دم په باره کې وځه دغه یو خاصیت بدري بیان کما چې الحمدلله مولانا صاحب د 315 کال ندم کوي. نو مولانا صاحب د څومره بیماران راځي هغه صرف د الله رب عزت په کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت اعمال باندې دم کوي. لکه څنګه چې نور عاملان د خلک زی باتې دي کول دا غره کې تابانه تعویذ شي تابانه سحر جادو شوی دا تابانه کوډي متري شي. الحمدلله د 15 کال کې د بشمار بیمارانو کې داسې بیمار نشي راتلی هغه دا خبر نشي په ګوته کولی چې مات مولانا صاحب ویل چې دا باطل دي کاته تعویذونه او د نور عاملانو پرنګي کنه. نو دا د مولانا صاحب د دم یو لوی صفت دی چې صرف د الله په کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت اعمال باندې دم کوي. بل خاصیت د مولانا صاحب د دم دا دی چې هغه شیزونه چې هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې شیزونه کې شفا ده. یا غي قرآن مجید کې دا غي ذکر راغلی الله رب دې دا غي بارے کې فرمایي چې دې کې شفا ده، لکه شهد زیتون کلونجي او دا غرنګ کجوري خستل وحي وغیرہ ډېر شیزونه دي. نو د خپل دم سره مولانا صاحب دغه شیزونه هم د بیمار لپاره شاملې هغه تور کې دا غي خپل ټیم باندې خوراک او طریقه کار د انسان د مزاج مطابق دا څنګه چې د مزاج نه اوټ
لکه څنګه چې طب کې یا حکمت کې د هغې خپل طریقه کار دی مزاج دی نو هغې طریقې سره الحمدلله مولانا صاحب هغې ته د هغې د خوراک بیانوي چې دا به تاسو خپل کور کې دې طریقې سره بیانوئ کله چې دا ختم شي بیا به تاسو ورته راځي هغې نه بعد به انشاءالله بیا نور هغه کوو نو دا د مولانا صاحب د دم یو لوی خاصیت دی بل د مولانا صاحب د دم یو بل خاصیت دا دی دا کلم دم کې زما د 5 کالونو نه تقریبا د سره د دم په حالاتو کې ځای یم نو د دم په وخت کې د مولانا صاحب صرف او صرف توجه د الله رب العزت په ذات باندې وي دا نه ده چې د بیمار په جب باندې یا د بیمار راغلی دی ګاډي کې راغلی موټر کې راغلی مالدار دی غریب دی دا خبر نشته دی هر رنګ بیمار چې راځي که هغه ډېره مالدار وي ډېر سرمایه‌دار یا ډېر غریب وي بس د دم په وخت کې د مولانا صاحب توجه صرف د الله رب العزت دی او د بیمار په هغه بیمارۍ باندې او د هغه سره یقینا د مولانا صاحب په زړه کې درد او تکلیف هم وي نو تاسو ګورئ ځکه دومره ډېر بیمارانو ته الله رب العزت شفا ورکوي نو د دې خاصیتونو په وجه باندې ورته الله رب العزت دا هغه ورکوي دا شفا ورکوي بل خاصیت د مولانا صاحب د دم دا دی چې دا دلته دم ممکن د نورو خلکو په رنګ نه چې څه باتۍ یا څه عاملونه لکه څنګه چې عاملان کوي که دغه شیونه نه ورکوي بلکې د مولانا صاحب د دم صفت دا دی چې دا د کور دپاره ذکر اذکار وکړي وظایف ورکوي چې تاسو به دا خپله به بیمار دا وایي د هغې سره نور کسان دي هغه به دا وایي نو ټول خلک د یو بیمار سره دا په نیک اعمالو باندې راولي نو الحمدلله دا د مولانا صاحب د دم یو لوی صفت دی او بل صفت د مولانا صاحب د دم دا دی چې کله بیمار راشي نو عاملانو یا دغسې کم چې دنیادار خلک دي د هغې د بیمار په جب باندې په پیسو باندې نظري مولانا صاحب د هغې په پیسو باندې هم نظري دا نه چې نظر نه وي خو مولانا صاحب هغې ته وایي چې تاسو خپل مال او دولت راواخلئ تاسو کله شفا میلاو شي او دا د الله رب العزت په لار کې ولګوئ الحمدلله په دې خبره باندې موږ فخر کوو